دشمن راغلی دی ګوره په دغه وخت کې مستحب دا دی چې هر سړی څه شي وځي د دشمن مقابلې ته وځي داسې نه چې ته ځان پټ کړي په بستره کې چې نور خلک دې وځي او زه خو به دلته ناست یم نو خروج عند الفزع دا د بهادر او مؤمن سړي کار دی چې د اول سر نه دانګي د دشمن مخې ته هغه د امریکایانو حمله وکړله پخوا به کېدله که نه دغه دی د امریکایانو دغه رالڅه هغې ته به یې دغه وی د چې ډېر ګاډي به ور کاروان چې به را روان و هغې ته به یې څه ویله قطار راغی داسې نور نومونه به چې دا رال نو په دغه کې به زړور مجاهد چې و هغې به ځان مخې ته ورسو د دغه قطارونو مخې ته به یې ځان ورسو او بس حملې به یې شروع کړلې نو دا وتل دا یو امر دی امر مستحب د مؤمن دپاره د زړورتیا علامه ده چې کلي لري د دشمن راغی نو مخې ته یې ځان ورسوه وبه حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم جهاد په مسله کې دی بدعتانو زمونږ نه میدان وګټه ځان یې ورسو جهادونو ته ډېر یې وکړل زمونږ خلکو پکې میدان بیللی دی جهاد کې دی زمونږ خلک د پیسو په میدان کې میدان ګټلی دی چې چېرته تعویض کوي چېرته دم درود کوي چېرته بل داسې کار کوي نو دې کې دی زمونږ خلکو میدان ګټلی دی رکب النبي زمونږ کار هغوی واغسته سلفیانو نه حکومت به یېرېده انګریزان به یېرېدل بدنامول یې وهابیان د دې دپاره چې وهابیان مجاهدین دي نو زمونږ کار هغه بدعتیانو واغسته د بدعتیانو تعویض دم درود روپۍ دا مونږ واغستل چې وزې ته ناست قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه داسې یو اواز او دغه چې دا حمله کېږي په مدینه باندې داسې ویره وه خلکو سره نو خلکو ټولو داسې غوږ نیولی او چې بیا به حمله به کېږي کله به کېږي کله به نه کېږي نو داسې یو د اواز خور شو چې حمله وکړله دشمن حمله وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سور شو په هغه اس د ابو طلحه باندې یقال له مندوب چې هغې ته مندوب ویلی کېده نو د ویلی کېږي هغه د جرح اثر ته هغه مجروح شوی وي په یو جهاد کې نو ځکه دغه اس ته مندوب ویل کېده فقال د الله رسول مخې له لاړ هېڅ شی نه و بېرته واپس شو مدینې ته او وی ویله ما کان من فزع هېڅ قسم ته خوف نشته دشمن نشته ځئ کورونو له لاړ شئ وان وجدناه لبحرا وان کې دا ان نافیه که ما نه دی موندلی دې اس لره لبحر معنا الا بحرا او یا په معنا د یقین سره که مخفف من المثقل یقینا مونده که موږ دی د اس لره بحر دا اس په سسوالي باندې مشهور دا مندوب اس رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا خو ما بحر مونده که داسې منډی واله وبه حدثنا عن انس بن مالك قال كان فزع بالمدينه وير خورو د دشمن چې دشمن حمله کوي فاستعار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرسل لنا زمن اسید واغستا انس رضی الله عنه د ابو طلحه په استعاره باندې اعارتن يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا وبه حدثنا عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس پټول خلقو کې دا درې صفاتونه پکې ټولو نه زیات با جرأت د ټولو نه زیات سخي د ټولو نه زیات شجاع قال وقد فزع أهل المدينة ليلة یو شپه خلک ویرېدل څه اوازونه واورېدل سمعوا صوتا وی فتلقاهم النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام د ټولو نه مخکې د دغه ویرې ته زیات طرف ته تللی و بیرته مخامخ شو د مدینې والاو له راغی او بیرته ورته وویله چې زه ست ورغلی وم لم تراو تاسې میرېږئ نو مخامخ شو د دوی سره على فرس راجعا على فرس لابي طلحه عرن عرين يعني
زین من په نو چول شي هم د سي اسمانه تلو وهو متقلد سيف هو توري غاړي ته پرتوا فقال لم تراو لم تراو تاسي ميري گئی فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في السبات ها